الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نو دغړوان دی نه واقعا د بنی اسرائیلو چې دوی ته الله تعالی حکم وکړ چې تاسو واپس هولی لینډ ته یا ځمکې مقدسه ته لاړ شئ، او دوی د بزدلۍ د وجې، د کمزورۍ د وجې، د بغیرتۍ د وجې راتلونه انکار وکړو، یعنی د خپل حق واپس اغستو د پاره د جدوجہد ته تیار نو، جهاد ته تیار نو. حالانکه دغه شی دا صرف حق هم نه دی بلکې دا فریضه او ذمہ داری ده چې خپل حق واپس واخلي. دا ذمہ داری ده چې خپل حق واپس واخلي، ځکه دا بغیرتی ګڼل شي چې خپل حق سره د بغیرتۍ د وجې چاته پریږدي. صحیح. نو صلی الله تعالی وایي چې کله قوم بغیرت شي نو هغه د لاسه ټول عزت اوزي او هغه د بغیرتۍ ژوند تیری بیا. او دا اوس دویمه کیسه دا د فرد ذکر کوي چې که فرد هم د خپل دفاع د هغې دا ذمہ داری سر ته ونه رسوي نو دی د خپل عزت نه لاس وینځي، یا د خپل مال نه لاس وینځي، یا د خپل جان نه لاس وینځي. نو دی کې واقع ذکر کوي د آدم علیہ السلام د دو زامنو چې ګوره یو اراده وکړه د هغه د قتلولو، هغه بل باندې دا لازم و چې خپل ډیفنس یې کړی وی، خو هغه نه وکړو او غلط استدلال یې ونیسو چې زه د الله نه یریږم. د الله نه هلته یره دا ده چې د خپل حق دپاره میدان ته راوځه، خپل حق دپاره میدان ته راوځه. نو هغه دا استدلال زه د الله نه یریږم، لہذا لاس یې ونیسو د خپل ځان. وَاتْلُ عَلَيْهِمُ الْوَلَدُ إِبْنَ ابْنِ آدَمَ خبر دا دو زامنو د آدم بالحق، رښتونه خبر بالحق، په حق باندې یعنی رښتونه خبر. اذ قربا قربانا چې کله دواړو وړاندې کړه قرباني، فتقبل من احدهما قبول کړی شو دا قربانی د یو د دې دواړو نه، ولم یتقبل من الاخر او قبول نه کړی شو د بل نه. قال نو چې دا کوم نه قبول نه شو قابیل نه، بچانه د قابیل نه. نو قابیل حابیل ته وې ستا قربانی قبول شو، زما نشو قبوله، زه دې مړوم، جیلس شو. اته شو قال غور ته ویلا قلنک یقینا بقتلون تا. قال انما غورتوی خبر دادا یتقبل الله چې قبل الله تعالی قربانی من المتقین د متقیانو خلقنا. لئن بسطت الی یدک کترا اگد کلاس پل ماتا لتقتلنی چه قتل کے ما انا بباسط مزوگ دون کے یدیا دلاس پر الی کتا تا لأقتلکا چه قتل کمتا، یعنی کتما قتلے ہم زق اللہ نوران دکم ستا قتل تا. وجہ انی اخاف اللہ حاضر گم اللہ تعالیٰ رب العالمین چیغ مالک دا مخلوقات دے. انی ارید و زغوارم انتبو بیسمی چی تاختش پا گناہ زمان و اسمکا اپ گناہ پل بانے فتکون من اصحاب النار شیط دمل گرد اورنا و ذالک جزاء الظالمین ادا بدر الظالمانو فتوغت لو نفسو قتل آخی آسان کدتا زاند دو قتل آخی قتلول ضرور دو فقتلہون قتل کدے فاسبح من الخاسرین اگرزے دے د لوزرزنا، اگرزے دے د لوزرزنا. فباس اللہ غرابا اس داڑم بنے مڑو پا دنیا کے، لہذا قابیل لچلن ورطا چوز دے مڑی سر سوکم، دے مڑی سر سوکم. نو اللہ تعالی تاسو کارغو آئے کارغی را اولے گو، نو اغا دا بل کارغ ڈیڈ باڈی اغی تے یو کنجو کنستا کنجو آئے یو ازمکی اوکنستا مورتا کنجو آئیو تاسو کنج کارنکتو آئے مونگا کنج اغا دوغل تو آئیو صحیح جا کنستلی زائتا نا زائیو کنستو ڈیڈ باڈی پہ پاسے پہ خاورے ورماڑو لی نو گویا دا یو انڈیکیٹر ورکلتا. فباس اللہ غرابا الیگا اللہ تعالی یو کارغو یبحثو فی الارض چی اغا مخو کوالا ڈرلنگ کو یا ڈگنگ کو.
فی الارض ازمکه کې لیریهو چوخیدتا کیف یواری چې سرنګ بپټای سو اتاخه اغه لاس دروغ پر قال یا ویلتا اوس د چې داولی دل ندوی یا ویلتا ہائے افسوس زما اغجزتو آیا زغاجز سوی ما ان اکون مثل هذا الغراب چی شن پشان لدے کارگو فاواری سو اتاخی چی پٹ کمزو سو اتاخی اغلاش و ڈیڈ باڈی دروح پر فاسبح من النادمین اگر زید دے من النادمین دب شیمان کون قیدن کنا من اجل ذالکا ددی وجی من اجل ذالک د دې وجه نو اوس فاصبح من الخاسرین د آیت نمبر 13 اخر فاصبح وګرځي د لوزرنا سوک قابیل سوک حابیل هغه ژوند لوز کو هغه ژوند او فاصبح من النادمین وګرځي د پښیمانه کوونکو نه قابیل چې دل ډډ باډي د سنبالولو چل نه ورته كتبنا غلا بني اسرائیل مونږ لازم کړو قتال او فایټ بني اسرائیل باندې جهاد د خپل حق د پاره یا جهاد د فریضه په اساس انه من قتل نفسا بغیر نفس او مونږ دا ویلو چې چا قتل کوي یو نفس بغیر نفس بغیر د بدې د نفس او فساد یا بغیر د فساد د پزما کې ځکه چې د انسان قتلول دا باعث غواړي د انسان قتلول باعث غواړي یو سبب غواړي بلا سبب انسان مړول دا شرعاً ډېر لوی جرم دی که کافر دی هم بلا سبب د هغه مړول ډېر لوی جرم دی او که یو کافر هم مجرم دی دا غیر پارم څه زمینه مساعد ول دي میدان ورته تیارول دي دا نه چې بس ټوپک راواله مړ کړه کافر دی صحیح یا مجرم دی که مجرم دی عدالت ته بوزي که مجرم دی چرته بوزي محکمه ته بوزي فکأنما چا چې قتل کې یو نفس بغیر د قتل د نفس نه او فساد یا بغیر د فساد د پزما کې فکأنما نو دے گویا داسې دے لکه چې قتل کړي الناس جميعا خلق ټول ومن احیاها او چاچ ژوندې کده فکأنما نو خبر دادا احیا الناس جميعا لکه د ژوندې کړي خلق ټول ولقد جاءتهم رسلنا اتا کی سره دوی تراغلی او رسولان زمونگا بالبینات او واضح بیاناتو ثم ان کثیرا منهم بیا دیر دوی بعد ذالک پس دے فی الارض پزما کے لمسرفون اسراف کون کیو زیادہ کون کیو انما جزاء الذین صلی اللہ تعالی پزمک کے دیو فساد تذکرہ کئی چې بعض اوقات فساد ډیر عظیم وی لکه فریوی باندې سو ټوپک راوالی او ټوپک سره کینی او د خلکو لوټل کوي شو کول کوي څه کوي وجنی یا پیسې ته اخلي ها شو کوي نو کله مړون کی انما خبر دادا جزاء الذین چې بدل دا کسان یحاربون الله چې غي محاربه کوي جنگ کوي الله سره او رسول د الله سره نو جنگ کوي الله سره او رسول د الله سره چې په اسلامی مملکت کې د روډ تراوتی او په روډ باندې خلک کول کوي ویسعونا کوشش کئی پزما کے فسادن لفساد کولو ان یقتلو بدلے دارا چی دے قتل کریشی او یصلبو یا کروسیفائی کریشی او تقطع ایدیم و ارجلو من خلاف یا چی کٹ کریشی لاسنا و پیر دوی عدل بدل مانا سم لاس چپخپا چپ لاس سمخپا او ينفو من الارض یادا چې د ډیپورټ کړي شي د ځمکې نه چې د وطن نوزه ډیپورټ کړي شي ځمکې نه چې د وطن نوزه ذالک لهم خزي فی الدنیا دا دوی د پاره رسوائی د دنیا کې اره دوی د پاره په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب دی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وستا من قبل ان تصبروا علیهم مخکد دی چې تاسو قوت حاصل شوی باندې نو فعلموا پوښی چې الله تعالی غفور بخون کې دی رحیم مهربان دی نو دلته مسله چې لارش کول تاسو ورته لارش کول وای
لار نیول لفظ کافی نه دی، شو کول او خلق شو دی، نو موږ ته لار شو کیږو، لار شو کول. نو لار شو کول د دې جرایم مختلف وي. کله خدا سی وي چې صرف پیسې اخلي، بنده څه نه وای. کله داسې وي چې بنده مړی ا پیسې هم اخلي، او کله داسې وي چې صرف پړول کوي ټیرر پیدا کولو لپاره، دهشت پیدا کولو لپاره پیسې مې نه اخلي. او کله داسې وي چې نه مړول کوي نه پیسې اخلي، اسی خلک یې راي خو د دې لار چې لار شړ شي، چې لار شي چې دا ختم شي. نو درې امامان وای، امام مالک، امام شافعی او امام احمد، کمال او مغستی او بندے هم مړ کړي. نو بیا به دې مړول شي په صلیب باندې، څه باندې کروسیفای کولې بشي، سبق وایي شي. هغه یو دوه لرګي داسې ودرېږي، د پاسه په یو لرګي داسې کېږي، هغه لرګي باندې سیخانې چولي، تیره سیخانې چولي. نو سړی راولي الټې په ورواچي، یو زور ولا ورچي صحیح نه په سیخانو کې داسې تاویږي، ډېر تکلیف سره مړ شي. دې ته سوای کروسیفیکیشن، صلیب. نو کله مال او مغز ته مړې هم کړی، نو په دې دردون کې مرګ به دردول شي. که صرف قتل کړي، مال یې نه غسته، نو صرف قتلول بشي نارمل طریقې سره. او که صرف مالش کولې سړی نه مړ کړي، نو بیا به لاس او خپا عدل بدل. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې کچاري مال او مغز ته مړې هم کړي، نو بیا قاضي دو سزاګانې هم ورکول شي. سو دو پنشمنٹ، چې اول ته لاس پکړ کی او بیا قتل کی، چې اول ته لاس پکړ کی او بیا قتل کدا سوسایټي ته یا کمیونټي ته هغه ته میسج ورکول دي، یو درس ورکول دي. عادي مرګ ډیپند کوي قاضي رائے باندې. دویمه مسله چې کچا جرم کړی او د جرم نه مخکې سرندر شو، ینه دا نه چې پولیس ورپسې ورغی، بدوی د خپل احساس جداکار خنه ده. نو بیا به دا پنشمنٹ نه ورکېږي، صرف مال به واپس کولی شي. سبا کولی شي مال به واپس کولی شي. درېمه مسله چې اسلامی محکمه کله پنشمنٹ ورکي، نو آیا دې پنشمنٹ سره د آخرت سزا ختم شوه کا په خپل ځای موجود ده؟ نو درې امامان وایي چې هغه سزا ختم شوه. درې امامان وایي هغه سزا خدای په یو جرم باندې 2 ځله سزا نه ورکوي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا د دنیا سزا دا د کمیونټي د درس لپاره ده، سره لپاره ده کمیونټي ته درس ورکول دي. هر چې د آخرت سزا ده دا موقوف ته د الله رضا باندې، که وګواړي نو ورته به سزا ورکړي او که وګواړي نه به ورکړي ورته. نو ورته په کومي آیت کې راځي هغه کې اوس دا بیان دی چې الله نه یریږي، چې الله ته نږدې شي. الله نه یریږي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله، یریږي الله تعالی نه، وابتغوا الیه الوسیله، او لټوي الله تعالی ته ذریعہ د نزدېکت، ذریعہ د نزدېکت چې خدای ته نږدې شي. نو خدای ته نږدې کېدل کېږي په صالح اعمالو باندې، پس باندې صالح اعمالو باندې. منځ کې نصر لپاره کې چې خدای ته نږدې شي، صدقه ورکړي سره لپاره چې خدای ته نږدې شي، روزه نیسي سره لپاره چې خدای ته نږدې شي، چاته خیر خبره کې سره لپاره
چې خدای ته نږدې شي. اوس دا مونږ او تاسو د تناسب نو سره پاره څو پیسې راکې نه دې لپاره وګوره که خدای ته نږدې شو که څه وشو چې خدای ته نږدې کړه خدای کلام دی نو دې باندې خدای خوشاليږي نو چې الله خوشاليږي نو چې خدای ته نږدې شو. صحیح. نو وسیله دې ته وای چې پاغه باندې سر لکه موټر ستا موټر دا وسیله ده مسجد ته در رسیدو لپاره. څه لپاره؟ مسجد ته مسجد ته څنګه را ورسېږي؟ په موټر کې. نو دا عبادت چې دي دا الله ته در رسیدو لپاره یو ذریعہ ده، الله ته رسیدو لپاره یو وسیله ده. صحیح. او دوی امانه چې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یریګ الله تعالی نا وابتغوا الیه الوسیله اطلبوا عنه الحاجه اولت طلب کوي دا الله تعالی نا حاجت پر کول. حاجتونه چې غواړي نو دا تولیکا چې دوه میدان دي، یو توي عالم اسباب د سبب دنیا د څه دنیا فزیکل ورلد، یو توي ما فوق الاسباب میټافیزیکل. څه شي میټافیزیکل؟ نو فزیکل ورلد کې هیلپ د الچانه وسته شي څو در سره هیلپ کولی شي. گاڑی در سره نشته نو شیرشاه ته وای چې شیرشاه یا برایډ راکې یا یو ورځ لپاره گاڑی راکا څوک یو ورځ لپاره کار راکا. نو دې ته څوک نو چې دا ناروا دي ځکه چې غوښته خو به یوازې د الله نه کې. دا فزیکل ورلد دی. په فزیکل ورلد کې چې چا سره اسباب موجود دی غنه بغواړي. او یو میټافیزیکل دی، یو څه شي میټا نو میټافیزیکل به یوازې الله نه غواړي. اوس فزیکلی واده تاو کو بچې دي نشته نو بس کې چانه بغواړي بچي الله نه، که الله نه علاوه د بل څه نه غواړي دا شرک دی. ځکه دا میټافیزیکل نه بیا دا څه ده یعنی فزیکل اسباب کو تا برابر کړی دی واده دې کړی. صحیح. ها بدن کې څه نقصان دی نو لګیای ته یعنی طبيب سره یا ډاکټر سره یا حکیم سره هغه سره رابطه کوي تکه یا او کور والا بوزي چې هغه څه ډیفیکټ چې هفال ختم شي. خبر دې کړه خو د اغه نه ور په اخو غوښته بل چانه کې د بچی د پر د الله نه چې او الله مال راکې نه د بابا نه غوښته شي نه د پیغمبر نه غوښته شي عليه الصلاه والسلام. صحیح. او کچانه غوښته نه ته بسوي شي شرک بولته ویل شي. صحیح. ها البته واده نه کړو ته دعاګانې کې خدای ته چې خدای بچی راکې دا بیا حماقت دی، دا لیونتوب دی. راځي دا لیونتوب دی. یو سړی راغلی او پیر صاحب کته پیران خو پیژنې کړه یو پیر سره راغلو ان ور سره 15 شپږ میاشتې خدمت تیر ک لنګر کې نو خلک پراتل پیر صاحب ته دعا راته زما دا کار دعا ورته کوله. نو دنه پیر صاحب تاسو کو وی تر هغه 15 شپږ میاشتې له شتا د څه د پاره د دعا تقاضا ونکړه. وی ما یې څه بچ تر نه پخپله تاسو کی نو ورته اوس مې تاسو کو ویجی ماته دعا وکړه چې خدای را لزوی راکړي چې خدای را زوی راکړي. نا پیر سے ورته وعده کړی دی څه دی وی وعده کړی ورته کو وعده مې کړی بیا تا راتو ضرورت ورته خدای خوار کا نو به وعده کړ بیا دعاګانې شروع کا. وجاهدوا فی سبیل اجهاد کوي پلار د الله کې لعلکم تفلحون دې پاره چې کامیاب شي. ان الذين كفروا تاکي سنا کسان چې کفر کړي دي لو ان لهم ما فی الارض دی و ازولری چې کاش چې ویر دوی په ملکیت کې شي چې زما کې ټول ومثله معه او دمر نورهم ومثله معه او دمر نورهم لیفتدو بی چې دې د پاره چې دا بدله کې ورکی من عذاب یوم القیامه د عذاب در ورځې د قیامت چې دا ټول دنیا د ملکیت وي او دومره ورسره نور ملکیت د قیامت د عذاب نه د خلاصېدو د پاره دې بدام آفر کوي چې خدای دا ټول سره قبول کا خو مال بچاو راکې الله تعالی ما تقبل منهم دا قیامت کې چانه کا سرشتوم نه اکبل فنز ویو نو الله تعالی الته چانه رینسم او فدیه ناخلی. ولهم عذاب علیم دوی د پارا عذاب درناک دی. یریدون دوی غواړي یخرجوا من النار دی بغواړي چې وزي د اورنا وما هم بخارجین منها خلد دوی وطن کی داغینا ولهم عذاب مقیم ار دوی د پارا عذاب د دائمی والسارقو آغا سڑے چغلائے کڑے دا والسارقتو آخذ چغلائے کڑے دا فقطعو ایدیوما تاسو کٹ کے پری کری
ایدیهما لا سند دے دوارو جزاء بما کسبا دا بدل دا آج دے دوارو کڑ دے نکالن دا عبرت دے یا عقوبت و عذاب دے من اللہ دا اللہ جانبنا واللہ عزیز الحکیم اللہ تعالی غالب دے حکمت والا دے. نزلتے اصول مسئلے دی. اولا مسئلہ چی غلا ستوئی دا غلا تعریف اور ڈیفینیشن. نو دا اغسطل دی دا یو محترم مال چی پا کسٹڈی کیوی پس کی پا کسٹڈی کیوی پا پتا اغسطل دا محترم مال دا چا دا کسٹڈی نا پا پتا دا چا دا کسٹڈی نا پس کی پا پتا. اس مال محترم بستوئی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ کم از کم داغی قیمت سے سلور درہم برابر ہوئی. دا سلور درہم تقریباً 2.5 تولے سلور کی گی. 2.5 تولے سلور کی گی. امام سے فرمائی کہ کم از کم دا 10 درہم برابر ہوئی. دا بکی تقریباً 6 تولے 6 تولے سپینزر. نو پتاو لگے دا چی دای منیمم لیمٹ تے. نو کد دین دا یو شی قیمت کم وی چا غلا کرنے نا پائے کی لاس نکٹ کی دی. غلا باعث نہ دے چی لاس دے کٹ کلیشی ایسے او سورا دے بے جیل کی واچے صحیح شو. اس چا دے چانا یو چکن پٹ کرے دے نو بے واسه کو مولاس بے کٹ کو یا دا شودو یو گیلے نے پٹ کرے دے نو بے واسه کو ورسرا بس جیل کی واسه چی اسلائیوش. دا یو مسئلہ شو. دویم مسئلہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ادرعوا الحدود ما استطعتم چه سورہ موس کیگی نو خلق دا سزا نہ بچ گوئی دا پنشمنٹ نے بچ گوئی. نو اس کتائے او سڑے کے تلے دے چلے چا مال غلا کر دیر مال چا مال غلا کر نو پزائر دے چی عدالت کے تداغ خلاف گواہیوں کی دا غلا پا لفظ دولی کر کدا غلا په لفظ د گواہی وکړه په ثابته شون نسبه کیږي لاس به کټ کیږي. نو شریعت کې پکار داري چې د غلا لفظ استعمال نه کی بلکې دا وایي چې او ما دا فلانه کتلو چې د فلانی دا مالی اوچتاو اغسطی څه کو لفظ غلا مو آیا دا اغسطی. نو دا اغسطو په حواله د دواړو سره فائدہ وشي. یو د دې سړي مال محفوظ شي ځکه تا گواہی وکړه چې دا اغسطی دی. تا گواہی وکړه کہ دا اغسط دا اغبان با ثابت شي یا با واپس گئی یا با قیمت واپس گئی یا با مال واپس گئی یا با دا قیمت واپس گئی. او هغه سره دا احسان شو چې هغه د لاس ته کټ کېدو نه خلاص شو ځکه تا په د غلا گواہی نه راکړې تا به سره دا واغسته. دا دویمه مسله. دریمه مسله چې د غل نه په کم مال کې لاس کټ شو او هغه مال داغه د ملکیت نه وتل دي دغله بلا سمو څه شوی دی وتل دي یعنی خرج کړي دی یار څه شوی د خوا سره نشتا ناغه باندې داغه بدل ورکول نشتا ځکه چې یو شی 200 لګانه خو نشو ورکول چې موږ بدني سزا ورکړم په مالی سزا ورکې ته خدای لاس ته کټم په دې کې شی نشتا. سلورو مسله چې غلای کړی دا خو مخکې د دینه چې مسله محکمې ته لاړه شي چې مسله محکمې ته لاړه شي نو د مال مالک سره مصالحت وکړه. د مال مالک سره څه وکړه مصالحت وکړه هغه سره جوړ وکړه نو بس د سزا نه خلاص شو د سزا نه خلاص شو. او پنځمه مسله کہ یو غل مسلسل غلاګانې کړي دي 10 15 شل 10 غلاګانې کړي دي سورې کړي شل 10 غلاګانې کړي دي اور دې سونو غلاګانو نه بعد پړم بيزل باندې محکمې ته پیش شو او دا ټول غلاګانې په ثابت شي دا ټول غلې په ثابت شي نو لاس به یو کټ کیږي الته دانش وي چې دا بلا غلاګانې کړي لاس ته کټ کوي پیټم کټ کوي وګونه ته کټ کوي ستکي ته بس ای په دا له کټ کوي بس دا ټول دی یو قسم جرم دی نو دی یو قسم جرم چې سوز له هم کړي
نو سبا کی یو لاس به کټ کیږي. او بل مسله چې کغل یو غلا وکړه او عدالت کې په ثابت شو او یو لاس ته کټ شو، یو لاس ته کټ شو او داغه نه بعد بیا غلا وکړه، بیا په عدالت کې ثابت شو، جن ته بیا غلا وکړه بیا په ثابت شو، نو بدل خپل ټیکټ کیږي. سبا کیږي بدل خپل ټیکټ کیږي. او که په دریم ځل بیا غلا وکړه، یو لاس ته کټ شو، یو ځل غلا سره بل خپل ټیکټ شو، خو بیا هم د شیطان زیو نه منع کېده، بیا هم غلا وکړه. نو درې امامان وایي چې بل لاس په ټیکټ کې، او که په څلورم ځل غلا وکړه بل خپل ټیکټ کې. خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه، بس دو ځل چې یو ځل یو لاس کټ شو، بل ځل ته نه یو پکړ شو، په دریم ځل پکې کټ کېدل نشته. دا خو لا نور مصیبت جوړې دی، بیا څوک ګرځي را ګرځي باتروم ته ویل بیا بوسي ډوډۍ بوله بیا خپل کې ور کوي. صحیح صحیح. هغه دې ته بیا مسله وایي، نه مسله بیا ناجایز ده، هغه بیا بالکل یو مصیبت نه جوړ کړ مسله. نو بس که په دریم ځل غلا وکړه نو بیا به جیل کې چول شي. سبق کولی شي جیل کې با چول شي، چې یا خو توبه وباسي، لیکل ورکړي عدالت ته، محکمې ته لیکل ورکړي، او یا بدل د بری جیل کې مړ شي. فمن تاب من بعد ظلمه، چاچ توبه وکړه پس د ظلم ددنه، واصلح اصلاح د عمل وکړه، فإن الله يتوب عليه، تاکي سره الله تعالی برجو کوي ته باندې، ان الله غفور رحیم، تاکي سره الله تعالی بخون کې مهربان دی. علم تعالی آیاتن پوئے ان اللہ چتاکی سر اللہ تعالی لو ملک السماوات دد پار بادشاہی دا اسمانو دا والارض دزمکی دا يعذب من يشاء، عذاب ورکیا چاہتا چوغواڑی، ویغفر لمن یشاء، بخلق یا چاہتا چوغواڑی، واللہ علا کل شیء قدیر، اللہ تعالی پار سربان قدرت لرن کے دے. یا ایها الرسول، پیغمبر لا يحزنك الذين، فکر مندن کی تعالی آکسان سارعون فی الکفر، چی غی کوشش کے پا کفر کے لگیا دی، کافرانہ کارنوں کے تگدو کئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالی ڈونٹ وری، دے متعلق فکر من کے گا ما چکنی تا تا بس تکلیف ورسئی. او دا سوچ کی من الذین داد آکسانو ندی قالو چا غیویل دی آمنا منگ ایمان راوڑے دے بے افواہم، خسر پخلو و پجبوی ویلی چی منگ ایمان راوڑے دے، منافقان دی سوک دی. ولم تؤمن قلوبهم، حالانکہ ایمان نہ راوڑے سنو دوی. ومن الذین هادوا، و بعض آغا دی چی یہودیان شوی دی، سماعون للکذب، سماعون للکذب، دی وگنی انکی دی دروغتا، سماعون لقوم آخرین، دی وگنی انکی دی یوبل قوم تا، لم یاتو کا چیغوی ندی راغلی تا تا، یحرفون الکلمہ. نو دا اس واقعہ دا شیوا نغل تولی کہ چی یہودو کی یو خزی او سڑی زناکاری کرے وا، سیکڑی ایڈلٹری، او دوارا وعدہ کریو، نو دی خپل مولا لرالل رابا ایله چالا خپل رابا ایله رالل. نو رابا ای ورطووی چه زمونگ پا دی کتاب که خود دی دا پارا سٹون ٹو ڈیت تے، سشے دی سٹون ٹو ڈیت تے. نو چه سٹون ٹو ڈیت تے وی دا سے ہو کئی چه دی اسلام دی پیغمبر لرسی علیہ السلام گورے که داغا پا کتاب کے آسان قانون وی، آسان سزا وی، ناغی سر بکار خلاصی. او کنا غدر تاوم داوی چه سٹون ٹو ڈیت تے، نو تاسو بیا د خپل کتاب په حوالت انکار کړئ چې زمون په کتاب کې خدا شی نشته، نه زمون په کتاب کې تورات کې دا شی نشته. صحیح. نو الله تعالی دا غوی واقعه ذکر کړي. یحرفون الکلمه، دی بدلی کلمه هم من بعد مواضعی، دخپل زایوننا، یقولون دویوی انوتی تم هذا، کتا صدر کرشو دا تبدیل شده حکم. کم حکم؟ تبدیل شده حکم، چی سل دوری دی سلی
سل دوری دی فخذوه ندا قبول کئی و علم توتو اکا در نکوی شدا تبدیل شدا حکم بلکہ سٹون ٹو ڈیتھ درتا ہوئی نو فاحذروا بیا احتیاط کئی میں قبل وئی ومن یرد اللہ فتنتو اسوچ غوال اللہ تعالی گمراہ کول فلن تملک له تے اختیار للرے اغد پارد اللہ جانب نشے اندہسو اولئک الذین دعا کسان لے اولئک الذین ادا کسان دی لم یرد اللہ چی ندی بختی اللہ تعالی چی پاکی زند دوی لهم فی الدنیا خزن دوی دا پارا دنیا کے رسوائی دا ولهم فی الاخرت ار دوی دا پارا آخرت کی عذاب عظیم لوی عذاب دے سماعون للکذب دی اوریدن کے دے وگنی ان کی دروغ تا اکادون للسخت اخورون کی حرام لا فَإِنْ جَاءُوكَ كَدُوی راشتاتا نو صلی اللہ تعالی رسول پاک لمخ کی نہ اطلاع ورکا سی دی یہودی و گروپ را روان دے خو منصوبے دا تڑ دے دا چکتو ورتا د درو خبر او کی نو دی بے قبلی اکر رسٹرون ٹولیت خبر او کی نو دی قبلو ازکا مخ کی نہ پلاننگ کر رہے نو اللہ تعالیٰ پیغمبر لا آپشن ورکو چی استا اختیار دے کہ فیصلہ کے ورلا او کنکے کہ فیصلہ کے نو دی کتاب حکم دے سٹون ٹو ڈیتھ کتاب حکم دے سٹون ٹو ڈیتھ سارے کتابوں میں تورات ہم او دے قبلو تا تیار ندی ذکر مخینے فیصلہ کرے دا مخینے اس تو خود دے پارا حکم دا خدای بدلو لے نشی لہذا تارا پارا آپشنل دا چکہ دوی لے فیصلہ کے او کنکے دوی قبلو تا تیار ندی فَإِنْ جَاءُوكَ كَدُوی راللتاتا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ او فیصلو کی مرد دوئے کے او عارض غنم یا مخو گردیر دوئینا نوز پیغمبر علیہ السلام بھی چکیک نظر مخو تیو گردون چنانا زی زی فیصلر دنکو خودی با یولو پروپیگنڈو کی جدا عجیبو پیغمبر دے مونگ والا کیس راڑو مقدمہ مولا راڑا قضیہ مولا راڑا دیرا فیصلہ کئی نا زما خلاف بڑے لوگ پروپیگنڈو کی سب منصوبہ با جوڑا کی نو اللہ تعالیٰ ہوئے کتاتے مخوارو نکے والا فیصلہ اس تکلیف نشی در کولے وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اَكَتَمَ خُوَالِرْ دُوِنَا فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا دَي تَعَلَى تَكْلِفْ نِشِدَرْ كُولِ لُكُنْ لِهُمْ وَإِنْ حَكَمْتَ اَكَتَ فِيصَلَوْكِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ نو فِيصَلَوْكَ مَرْدُ دوئے کہ بالقسط انصاف سرا ان اللہ يحب المقسطین تاکہ سرا اللہ تعالی محبت ساتھی المقسطین انصاف کو ان کو سرا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ صلی اللہ تعالی فرمائی چھ دی تعالی ولی دا فیصلہ راوڑی حالانکہ ددئی پر کتاب کے خدا حکم موجود دے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اسانگی بدیتا فیصلہ کن حاکم گردئی وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ حالانکہ دوی سر تورات موجود دے فیا حکم اللہ پاگے کے حکم دخدے موجود دے سٹون ٹو ڈیتھ ثم يتولون اب یاد مغر دے من بعد ذالک پس دے نمانی لا خبرہ وما اولئک بالمؤمنین ننی دا کسان منن کی مومن دلتا پا مانا دا منن کو وما اولئک بالمؤمنین دا خلق خبر منو تتیار ندی ذکر دوی دا دین آغا خبر فقدا چی تکلیف پاکی ورطن رسی چی کم زی تکلیف رہو کہ بیا آگے دا پارا بیا دی منلو تتیار ندی اگر بیا مشکل کار دے نو دے آیت نا دا معلوم دالتے و مسئلہ ہو لیکو کہ زنا دو قسم دا یو دا بے وعدہ بند زنا یو دا وعدہ کری بند زنا ہر چہ دا بے وعدہ بند زنا دا غیر پارا سل دوری دی دا سورہ نور دویم آیت تے سورہ نور دویم آیت او ہر چہ دا وعدہ کری بند زنا کاری دا نردے دا پارا سٹون ٹو ڈیتھ تے سنگساری دویمہ مسئلہ بعض مستشرقین مستشرق دا مغرب بندی خو مشرقی علوم ویلی مستشرق سو کی مغربی بندی خسے کڑی مشرقی علوم ویلی حالتا مستشرق وی بعض مستشرقینو ایک پلو کتابوں کی لکلی دی کہ دا سٹون ٹو ڈیتھ دا پر اسلام کی نشتا نو غلطی ہوئی نمبر اول دا دیو جی کہ اسلام یواز دا قرآن نم نہ دے دا قرآن و سنت دوار نم دے اسلام دا سنم دے دا قرآن سنت دوار نم دے
او په سنت کې یعنی حدیث کې عملاً دا ثابت دي چې پیغمبر علیہ السلام سټون ټو ډیث کړی. یو واقعه دغه د دلته قرآن ذکر کوي چې پیغمبر علیہ السلام دغه يهود د خپل فیصله وروله چې فیصله څه ده؟ سټون ټو ډیث. نمبر 2 واقعه د ماعز ابن مالک. ماعز ابن مالک چا په ځان اقرار وکړو پیغمبر علیہ السلام فیصله وکړه. نمبر 3 واقعه د غامدیه. ایو خبره هغه ځان باندې اعتراف وکړو پیغمبر علیہ السلام په فیصله وکړه سټون ټو ډیث. او نمبر 4 امام بخاری واقع نقل کړی دا چې یو سړی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی ویجی زما زوی د دې فلانی سړي په کور کې خادمو نوکرو څه شو نوکرو د خود سره جناکاری کړی دا. قوم فیصله وکړه قوم فیصله وکړه چې ستا دا زوی په د باندې دومره ګډان دي لیمز څه شي سنا دومره سنا ورکړي. نو یې زرا غلې ما چې اصل حل د مسلې څه دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته هر چې ستا مال دی نو کدی د ناغسته فرض دون علیک ابو واپس کړي درته دې سره د مال تعلق نشتا. وی چونکه ستاسو وی دا بے واده دی نو کاغه ځان باندې دا جرم منی نو داغه د پاره سل دوری دی سړي والله سل دوری دی. او هر څه دې سړي خبر نو چونکه هغه واده کړی دا نو کاغه په ځان اقرار وکړي چې او ما رضامندای سره پس رضامندای سره مې دا جرم کړی نو داغه لپاره بیا رجم دی ਸੰسار دی. دا څلور واړه واقعي چې پیغمبر علیہ السلام فیصله کړی دي دا د سوره نور د نازلېدو نه بعد فیصله شوی دي. سوره نور د نازلېدو نه بعد فیصله شوی دي. او دویمه خبره چې دا څلور واړه واقعي دي کې گواهان نو دا په اقرار فیصله شوی دي. پس شي د مجرم په اقرار دا د مجرم په اقرار. بل مسله چې باقی جرمونه په شریعت کې په یو اقرار ثابتېږي سوزله اقرار باندې پس چې محکمه کې یو ځل اډمټ کړه نو جرم دی اډمټ کړ بیا یې نه وډرال نشي کولای په یو ځل اقرار. او هر چې زناکاری ده نو د دې لپاره کم از کم 4 اقرارونه شرط دي. 4 ځله یعنی 4 ورځې 4 مواقع باندې چې کوم هیرینګ کیږي نو 4 واړو کې بنده په ځان اومنل نو بساويتيږي. کدرو هیرینګ کې منډي او 4م کې انکار وکړي چې نه ما نه کړی دا جرم دا زناکاری مې نه کړی بیا زنان ثابتېږي دا دی ولیکل. یو بل مسله چې نور جرمونه یو وار اقرار په وشو محکمه کې ناغه بیا وډرا کول نشي هغه اقرار واپس نشي اغسته هغه اقرار واپس نشي اغسته. او هر چې د زناکارۍ اقرارونه دي نو کدا یو سړي باندې 4 وارم په ځان باندې کړی دی او چې څو وخت یو دوره ولګیدا یا یو تیګه په ولګیدا نو چې کړه ما درو ویل دي سیوي ما نه کړی دا جرم نو بس دی پرې خو دیش یا سزا نه ورکی.
نو دې الله تعالی وکيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. دای تا څنګه حاکم ګرځي په دې فیصله کې؟ دای سره تورات ته پاره کې د خدای حکم شته. عندهم التوراة فيها حكم الله. اوس دې حکم الله نه مراد دی چې د خدای حکم پکې شته، هغه ਸੰسار دی. څه شي؟ संसार دی او سټون ټو ډیت دی. نو دا یو مسله ولیکه چې اوس دا اعتراض چې قران کې د संसार حکم نشته، مونږ وشته پکې، مونږ اوسره پکې شته پکې. ځکه دې آیت کې الله تعالی وایي چې د سره تورات موجود دی، هغه د خدای حکم دی. نو د امریکای د آئین یا د امریکای د قانون د کتاب یو آرټیکل کدا افغانستان د قانون په کتاب کې من وهن as it is ولیکل شي، یعنی اډاپټ شالته څه شو هغه اډاپټ کو. نو بیا د افغانستان کې چې اپلای کیږي نو څوک تر امریکای قانون نه وای، سبا وي ورته د افغانستان قانون وي ورته. نو دلته الله تعالی چلته وفي وعندهم التوراة، دې سره تورات ته فيها حکم الله، چې کې د خدای حکم موجود دی. دغه حکم نه مراد دی سټون ټو ډیت او کوم ځای نقل کړی دی قران کې. نو دې ته سره د تورات حکم نه وي، دې سره قران حکم وي. دې څه وي؟ دې سره قران حکم وي. نن د پاره دا ډېر زمانه الناس کوي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أعنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. وصلى الله تعالى على خير خلقه.